مالک نه اغوښتي نه وي او هغه ته کار و هغې نه وروستو که مونږ د دې څه دغه نه ومنلی نو بیا په کار چې اف آی آر یې کړو هم رواني هغه دغه هم کړي نو دغه مهرباني وکړي وایي دا شی لږ بند کړي او لکه د مونږ په روزګار باندې ډېر غلط اثر غورځېږي ځکه چې مونږ سره ډېر غریب خلک انوالو وي نو هغې خو بیا مونږ نه هغه شی نه دي تاسو خیر د نعیم خان او د څومره چې ستاسو تنظیم دی جابر هم پکې ناست دی دا څومره ملګري چې دي او ستاسو شکریه ادا کوم چې ټول راغونډ شوي دی شاکر خان هم ما سره راغلی دی سلیمان هم دی نو دا میډیا دی ملګرو هم شکریه ادا کوو دوی هم رالل دوی ته پته چې تاسو ورته وایي مونږ ورته نه دي ویلي او دوی ته خبر شوی دی نو بس رالل ښه دی چې د چارسدې خلک خبرېږي او ایشور اوچته شوی دی زما خو دلته چې د راتلو لکه مقصد بنیادي مقصد دا او یا بنیادي زما چې څه کمې خبرې زه دې ځای ته راوستم چې زه تاسو سره دلته کې کېناستم هغه دا دی چې ګورئ دا زمونږ دا چارسده چې دا ټول زمونږ یو کور دی او څنګه چې دوی دا خبره وکړه نو بلکل ټیکې وکړه چې ټول یو بل سره څه نه څه چېرته په رشته کې چېرته په غم خادی کې چېرته څه په لین دین کې چېرته د مشرانو څه تعلقات دي چېرته څه تعلق دی نو دا ټول مونږ یو بل سره ګنډلي شوي وو د دې نه څه د یو بل نه زمونږ خلاصي نشته یو بل سره زمونږ سترګې لګي غم خادم دي د غم دي نو زه خو صرف په دغه جذبه باندې چې چونکې پرون زه خبر شوم ما ته داسې اطلاعګانې رالې چې تاسو خپل میټینګ کړی و په هغې کې دا ګیله لږه کړې وه چې یاره مونږ باندې اف آی آر غلطې شوي دي یا مونږ سره څه زیاتې کېږي لګیا دی دغې نه خبر شوم بیا چې مې سهار اخبارونه کولو کړل نو ټول د نعیم خان پکې په هر یو دغه کې دغه راغلی و تصویر راغلی و چې یاره پرون دغه شان دا میټینګ شوی دی نو نور تاسو ټول هم پکې وی خو د ده پکې مخامخ تصویر ځکه دی یاره نو ډیټیل کې پکې دا ټول هر څه راغلي نو زه نن راتلم دلته کې چارسدې کې هسې زما یو میټینګ دوه نور هم و د هغې نه علاوه فیض محمد صاحب دي لږ هم شاکر خان ما سره ډي سي دفتر کې میلاو شو نو ما ورته وویل چې لاړ به شو دوی سره به کینو خبرې به وکړو نو زه خو لکه مقصد خو مې دغه دی چې هغه وزیر و دغه خو دا خو مطلب دا دی کرسۍ نن شته سبا نشته دا خو دغه خبرې وي قسمت خبرې وي خو بنیادي طور خو زمونږ هغه یو بل نه خلاصي نشته دی نو زه دله په هغه شکل کې رالم چېرې ستاسو دا خبره هم واورو چې تاسو په کم خبرو باندې لکه خفه یا ګیلم ده دویمه خبره جي غټه دا ده چې دې وخت کې په دې صوبه کې دوه درې داسې سیکټر دي چې هغه زمونږ د حکومت په هغې باندې فوکس دی او زمونږ دا خیال دی چې د دې نه ریونیو هم جنریټ کیدی شي او دې صوبې ته څه ترقي هم میلاویدی شي مثلا زمونږ د اوبو وسایل ښه ډېر دي مونږ وایي چې د هغې نه مونږ بجلي جوړه کړو نو هغه مونږ خپلو خلکو له هم ورکړو او نورو صوبو باندې مونږ هغه بجلي خرڅه کړو نو دې سره زمونږ وسایل چې کوم دي دا زیاتېدي شي او زمونږ د صوبې مالي حالات ښه کیدی شي دویم زمونږ معدنیات دي مونږ له الله تعالی د معدنیاتو په شکل کې کومامندو ته ورشئ نو نفرایټ دي او ماربل دي او دغه شان بیا مختلفو علاقو کې چې وګرځئ نو مونږ سره معدنیات یو ډېره لوی سیکټر دی چې په هغې کې زمونږ صوبه ترقي کولی شي دریم که وګورئ نو ټوریزم دی یعنې سیاحت دی مونږ سره ښشته علاقې دي هغې ته خلک راتلل غواړي که وګورئ مالم جبې ته وګورئ کالام ته بلکې زه خو دا وایم چې لکه هزاره او سوات او ملکنډ ډویژن نه که رادې خوښ او چارسدې ته داسې وګورئ چې دا کم ښشته سیندونه دي او بیا په د دې په غاړو باندې چې مونږ دا سم کړي دې نه مونږ زیات ډېر څه کولی شو چې د ملک نه د هر ځای نه د خلک راشي او هغې سره زمونږ خلکو ته به فایده کېږي نو زمونږ خپل اندازه دا ده او دا د وزیر اعظم صاحب هم که تاسو د هغه بیانونه وګورئ یا د هغه فیصلې دې کې پارک هم جوړ کړي او په دې کې دا د سهولیات ورکړي نو د 200 کنال هغې کې به دا سهولیات ورکول مطلب دا دی هغه به پریکټیکلي اسانه وي او د یو مثلا د 10 کنالو په ځای کې به بیا دا ورکول دا ګران دي دا ناممکنه دي که نه نو د هغې دپاره مونږ بیل بیل جوړو چېرته باړو ضرورت نه یو لیول نه چې بره خیږي بیا به پکې دا شیزونه هم وي نو دا خو مې ته دې دپاره ووایي چې را روان کابینټ ته به دا قانون راځي دا به راځي دا رولز دي نو چې دا کله رولز پاس شي نو دا به بیا لاګو شي نو تاسو ته به هم اسانه شي څنګه چې تاسو ووایي چې یاره مونږ د یو قانون نه خبر یو نو مونږ به د هغې مطابق بیا هغه شان پرې لګیا یو او په هغې کې مونږ د دې هم خیال ساتو چې معاشي طور هم دا نه چې دومره سخت دغه پرې ولګي بلکې ګورئ د وزیر اعظم د اړخ نه خو دا هدایت دي چې دا کارونه خرید او فروخت کړی دی چېرته پکې کورونه ایون جوړ شوي او هغې دپاره پکې هم مونږ لګیا یو چونکې دا د صوبې مسله ده دې له به مونږ خامخا یو قانوني لار روباسو دې له به څه نه څه امنسټي به ورکول غواړي را روان دغه دپاره چې یاره
دا باقي شاته چې څه شوي دي دې ته امنسټي میلو شي او مخکې چې بیا ځي چې دا د قانون لاندې بیا دا کار کېږي. نو دا مې ته ځکه ووایي چې لږ شان په دې باندې کار شروع دی انشاءالله دا به هم دغه شي. اوس زه به ځي اخرنۍ زه اوږدې خبرې سره نه کوم وایي چې دا 37 اف آی آر شوي دي یا مثلا تاسو وایي چې یاره چېرته زیاتیانې کېږي مثلا. نو زه به نن دا ستاسو خبرې نن ما واورېدلې زه به ډي سي سره به اوس زه رابطه وکړم ستاسو به یو ډیلیګیشن د 4 کسانو یا د 5 کسانو ځکه چې لږ کسان یې نو هغې کې خبره هم سمه وشي نو هغه به ډي سي ته به زه دا ټاسک حواله کړم ورته به ووایم چې دا ته وګوره مطلب دا دی چې ټیک شو د قانون لاندې خو تاسو په خپله وایئ چې یاره څه وینو هغې ته مونږ تابعدار یو که نه خو مطلب دا دی چې زمونږ د چارسدې خلکو سره د قانون نه بالاتر څه زیاتي ونه شي او اضافي ریلیف د دمه چې په هغې لګیا یو مونږ کار کوو که نه نو زه به بالکل زه به ډي سي سره په دې کې خبرې وکړم او سبا له به کوشش کوو چې سبا له ستاسو ورسره یا نن که لیټ کیدی شي یا سبا کیدی شي اوس به زه بیا تاسو ته واپس دغه وکړم نو تاسو به کښېنئ ورسره د خپلې خبرې به ورسره وکړئ انشاءالله دې له به داسې یو لار روباسو چې مونږ د قانون هم فالو کړو او چا سره زیاتي هم ونه شي او مطلب دا دی چې د دې ضلع کې دننه چې کوم د معیشت د پایه ده چې دا عموماً ودرېږي که نه پی ڈی ایم تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے پاس چونکہ کوئی ایشو نہیں تھا صرف ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا تو وہ خود بخود ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ وہ بکر رہے ہیں اور پہلے جن اسمبلیوں کو وہ جعلی اسمبلیاں کہتے تھے ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں انہی اسمبلیوں کے پیچھے وہ آئیں گے اور ان سے ووٹ مانگیں گے تو اور استعفیٰ کی بات انہوں نے کی تھی وہ استعفیٰ کی جو تاریخ ہے وہ بھی گزر گئی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آرام سے یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے ان کے صرف کچھ ذاتی مفادات ہیں اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اگر وہ ذاتی مفادات میں ان کو تھوڑا سا بھی ریلیف دے دیں تو یہ کہیں گے کہ عمران خان سب سے بہترین وزیر اعظم ہیں. سر ایک طرف صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا ہے تو کیا یہ تو مجھے عجیب اس لیے لگتا ہے کہ جب یہ جو اس کو کہتے ہیں میثاق جمہوریت جو یہ نام دیتے ہیں جب انہوں نے میثاق جمہوریت کے نام سے ایک میثاق کیا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ سینٹ کے الیکشن ہم اوپن بیلٹ سے کروائیں گے تو اب تو وہی کام جب ہم حکومت میں آئے انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ کیا جب ہم حکومت میں آئے ہم نے اس کے لیے ایک قدم اٹھائے ان کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چوری والا کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ اس بات سے یہ ڈر رہے ہیں. ہم تو اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہے ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہو کیونکہ ہمیں تو ویسے بھی ووٹ ملنے ہیں لیکن ان کا میرے خیال میں ان کا چوری کا کوئی پروگرام ہے اس لیے اس کو ابھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو ہم بالکل گئے ہیں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے لیکن آرڈیننس ہم اس لیے لائے ہیں کہ توقع یہی ہے کہ 11 فروری یا اس کے بعد الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک سنسیٹ کلاز جسے کہتے ہیں ہم نے اس قانون آرڈیننس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے یا ایکٹ میں ترمیم کرنے کے ذریعے آپ اوپن بیلٹ کر سکتے ہیں تو آلریڈی ہمارے پاس ترمیم تیار پڑی ہوگی آرڈیننس تیار ہوگی اور کے ساتھ وہ اس بات پر متفق ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں چوری ضرور ہے. سر آخری سوال ایکٹ آپ غالباً غټم دي مالکانم دي کمیشنیانم دي حیران بشي که تاسو د پرچو هغه نوعیت وکتو کوم ملګري خبرې کوي خو خبرې وکړي کوم نه خبر د هغې به ډېر زیات حیران شي چې لکه داسې هم څوک وایي شي داسې بې حیثي بې عقلي په هغې باندې موږ به هر حال خپلې هلې ځلې شروع کړي دي او شکرګزار یم د چا جوړه کړه تنظیم جوړ شو په هغې کې موږ سره یو ډېر بهترین او خوږ ملګری راغی چې کوم نن موږ سره صدر جلسم دی نعیم خان په اعتماد موږ باندې پراپرټي کوي ضلع کې که د ضلعې نه بهر وي انشاءالله موږ حاضر یو او دا خپل کار به ترسره کوو. صدر صاحب راپاسي هغه به وایي چې تاسو را سره به ټول مطابق یې انشاءالله هغه خبره به موږ د میډیا په ترو باندې د یو درخواست په شکل باندې موږ حکومتي او د دارانو تبدو او په هغې باندې به سره خپلې خبرې اترې کوو انشاءالله.
ځمکه هغه ځمکه نه ده چې په دې کې د 100 ګیره به یو سړی مالک یو 200 او 300 چې کمدانو د دې شکریا ادا کول پکار دي ځکه دا د هغوی مجبوري ده دا اډر صرف د 400 نه دی دا د ټولو کې پی کې دی کېدای شي چې پسې زیاتي هم وي داسې یو قدم به انشاءالله انتظامي نه یې اوچت کړي چې چا پسې به کور ته تلي یا به د چا بېعزتي کړي خو موږ انتظامیې ته د میډیا په وساطت سوال کوو چې د دې دپاره یو بهترینه لار وباسي بل چیز موږ په دې طریقه نه حل کېږي موږ وی بی خو وکړې کېدای شي کمپرم شي کېدای شي نه شي خو که موږ په دې باندې ځو نو موږ له د سټې اډر پکار دی بل د دې نه علاوه موږ له مضبوط احتجاج پکار دی چې دا حکومت ته چې دا زمونږ د احتجاج حکومت ته ریکارډ شي په صوبې په سطح عام د مرکز په سطح عام او ټول پاکستان په سطح عام او بین الاقوامي په سطح عام ما بل ورځ د ملګرو ته یو رایه ویلې وه ما ورته ویل الحمدلله ملګري خو موږ ښه ګاڼي ښه کافي که دلته ډي سي صاحب سکینې ډي پي او صاحب خدای الله خوشحاله کړي چا خلاف په یو ښه مضبوط اکشن نه اخیستی خو که ورسره کښېني هغوی به وایي صاحب دا اډر د صوبې نه دی دا اډر د بره نه دی داسې یو قدم اوچتول موږ له پکار دي چې موږ خپله مجبوري ظاهره کړو خلکو ته چې صاحب دا موږ سره ظلم دی زیاتې دی نو هغه په داسې کېږي چې موږ ټول ملګري زما رایې ده صرف چې ملګري پرې مشوره وکړي او موټروې بنده کړي نو زمونږ دا احتجاج به پاکستان نه چې بین الاقوامي ملکونو ته ورسېږي انشاءالله والسلام مندو ډېر ملګري داسې دي چې هغه به ما نه پېژني زه خپل مختصر تعارف کوم هغه معتبر او معزز خلک دي چې هغوی په ډېر ښه انداز سره خپل روزګار کوي په 400 د 400 د لیول خلک وو د 400 مطابق خبره وکړو زمون بدا بدقسمتي وه چې اوسه پورې زمون تنظیم سازي نه وه ملګرتیا هم نه وه لار ښیو ښه دغه به کوو دا کوم شی چې شوی دی د اف آی آر نو دې نه څو خبرو نو هلکه په پلانه کې تاڼه کې اف آی آر شو په هغه تاڼه کې وشو په دې کې وشو هلکه پسې کې وشو 419 420 هلکه 419 420 خو غل وي کومې پراپرټۍ والا غلا کړی سیف پټ کړي دي چا نه جیب والے دی د سرکار ځمکه قبضه کړې ده چې 419 420 په دغه کړی دی بلې زمونږ ډېره غټه بېعزتي او ډېر لوی تضدیل دې حکومت وکړه دې ډي سي وکړه دې ټي ایم وکړه زه دې ته سوال کوم چې زما د ګروان نه لاس وباسه زه حق حلال روزګار کوم ښه صفا سوتره روزګار کوم زه نه غلا کوم نه شوکه کوم نه ډاکه کوم زما روزګار ډېر صفا دی زه د خپل روزګار نه ډېر مطمئن یم زما روزي چې دا حلاله ده حرامه نه ده که ته ما پسې دا پروپیګنډ دغه کې او په خپل یو میشن باندې لګیا یې چې ملک ریاض راځي او هغه ته زه لاره صفا کوم او دا غریبانان دې نه کوي روزګار نو صفا راته ووایي موږ به دا خپل دغه دلته لړه کوو چېرته په خیمې ولګو ولاړ به شو بل یو ښار به ځان له آباد کړو ستا د دې دنیا نه به ډېر لرې لاړ شو خو که نه ما ته ژوند د تېرېدو ښه کړي نو زما د ژوند د تېرېدو اختیار ته ما نه ماله زما خدای ته مه جوړېږه ما له الله پاک په دې روزګار کې رزق لیکلی دی او ما سره دې سره ریلیټډ 1500 کورونه نور په دې ځای کې لګیا دي چلېږي دا کوم عمل چې تا کړی دی مهرباني وکړه په دې باندې غور وکړه څلور پنځه ورځې ټایم دله درکوو چې دا کوم اف آی آر کوم تسجیل تا زموږ کړی په دې سوچ وکړه دا واپس واله که دا نه دی زه به احتجاج هم کوم زه به عدالت ته هم ځم زه به هنګري سټرایک هم کوم زه به هر هغه لاره استعمالوم خپل حق به غواړم که په سوال یې نه راکړې نو په زور به یې غواړم خو غواړم خپل حق به غواړم ډېره مننه الله یې ستاسو ټولو ډېر قدر او عزت وکړي تاسو لکه میډیا پوره دغه کړې ده